په دې ژوند کې د ډیرو خو علماو سره خو خلکو سره ملاقاتونه شوي، خو چې کومه مزه د یو مجاهد سره لاس ملاولو کې او سینه ملاولو کې دا پیس کې نشته. د خپل تجربې نه دا وایم د خپل عہدې په وجه د ډیرو بازو دنیاوي لحاظ سره د لوی خلکو سره ملاقات شوه، خو ماته چې کله دلی مسرت شوه نو هغه یو مجاهد اسلام چې یو ټیم کې زمونږ ریاستي ملمو او په هغه وخت کې د استعمار خلاف هغه جهاد کړو او په هغه وجه باندې د افغانستان د پاکي خاورې نه د روس دا بین الاقوامي استعماري طاقت شکست خور. نو چې کله ګلبدین حکمتیار صاحب سره ما لاس ملاو کړ ما ورته الفاظ دا چې موږ د وړوکوالي نه ستاسو مداح یو. دینی طبقاتو کې دینی پاټو کې په خپلو کې بس لږ اختلاف هي، خو په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن په حفاظت باندې د شان رسالت په حفاظت باندې په ختم نبوت صلی الله علیه وسلم باندې پاکستان د اسلام قلعه د پدې نقطې باندې په دنیا کې واپس اسلام غلبه پکار د پدې نقطې باندې او پدې خبره چې وایس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ. مسلمان به پزماکه باندې خلیفہ ای، دا به غلام نه ای، دا به سوال نه کوي، دا به ولاړی، دی به پزماکه باندې د الله نظام قائمي، په دې کې څه اختلاف نشته. نو چې کله زمونږ ریاستي میلمو د امارت اسلامي خبره وشوه، امیر خان متقي صاحب ته کېدی شي دا خبره دې ځای نه ورسي وزیر خارجه چې کله ما استقبال د اسلام آباد په ایرپورټ کو او هغې سره ما زه تر غاړه وتم، ما ته یو طاقت یو تازګي ملاو شوه چې دا خلک دي چا چې د ځمکې په سیمه باندې د طاغوت بوت مات کړی. زما خاص ته علماو ته سیاسي زعماو ته چې بس ته ډېره وشوه، راځئ چې د دې پاکستان نه هغه وطن جوړ کړو. د څه دپاره چې دا وطن جوړ شوی هغه وطن څه چې دا به په دنیا کې د اسلام قلعه او صرف په دې سیمه نه په دنیا کې په هر ځای کې که په فلسطین کې ظلم کېږي د اسرائیل د لاس، که هندوستان په کشمیر کې ظلم کوي، که په افغانستان کې ظلم کېږي، که برما کې زمونږ د مسلمانو سره قلم کېږي یا په ګاونډ کې په یو ملک کې د مسلمان سره ظلم کېږي، پاکستان به چغه وایي، پاکستان به ودرېږي. خو د هغې پورې نه شي کېدی څو پورې چې موږ یو موټی شوي ټول نه یو. علما د دین ستنې دي، الله دې دا ستنې مضبوطې ساتي. زما تعلق چې د هرې پارټۍ سره وي، خو زمونږ د ټولو یوه پارټي د ټولو ارسن اول ده، موږ محمدیان یو، موږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم امتیان یو. موږ په هغه طریقه باندې ځو چې کومه طریقه د عمر صاحب وه، او انشاءالله زما دا یقین دی چې د سیاسي ګوندونو په نوم د طبقاتو په نوم د سیاست په دې میدان کې چې موږ د یو بل نه لرې کړی شوي یو، وخت راغی چې زمونږ علما او زمونږ سیاسي زعما په دې خبره باندې کینی، درې نسل خاورو ته کوشول. زه هر سهار زه چې کلي ته راشم زما اولنی ملاقات سهار مونځ وغیره نه پس د خپل نیکه سره د قبر په غاړه کېږي. درې نسله دې خاورو ته کوشول د ازادۍ نه پس، خو تر نن تاریخه مونږ په دې خبره پوه نه شو چې دا وطن مونږ ازاد کړی سلو د کلمې په نوم آزاد شوی. الله دې مونږ له توفیق راکړي چې د ټیک ټاک او د سوشل میډیا په دې یو عجیبه غونډه کې شیطاني او شیخ ور شوی دی چې د هغې نه ښه خبرې هم پکې شته، خو چې د علماو سره ناسته وشي د موږ به د دې ټکنالوژۍ هغه مثبت پهلو اپناو کړو، او که نه نو هغه خبرې چې کوم به ماشومانو ته او زمونږ په عمر کې به مونږ بیا خبرېدو 20-30 کاله پس نن هر ماشوم سره په جیب کې یو سینما پرته ده. نو کاش چې د علماو سره او په مدرسو کې ناست وي چې بېشکه سهار کې د سکول ته ځي، خو چې کم ماشوم سکول وایي نو پکار ده چې په مازدیګر کې په ماښام کې د هغه مور او پلار د دې خبرې تصدیق وکړي، دا کومه ګټه چې کوي دا کومه پیسې کور ته راوړې، که په کور کې دین رانوړو سبا به ستا د کور نه بېدیني خورېږي، بیا به د خپل بچي د تپوس نه وي. زموږ د خاورې یو تاریخ پاتې شوی. او پرون ما یو کس ته دا خبره یو مېلمه راغلی و، ما ورته څه ته کوم چای وڅښې؟ نو هغې وي نه چای نه څښم. ما یې وڅښه دا خورده ده؟ وایي نه څښم، وایي اوبه مې څښلي دي، اوبه یې وڅښلې. باید دا په دې وجه وایم چې دا سیمه چې کومه ده زمونږ مشران ستاسو مشران په دې خبره باندې د الله تعالی احسان منو او شکرګزار یو چې هر کله په اسلام یا زمونږ په خاوره باندې سخت راغلی نو زمونږ او ستاسو مشران د پیرنګي خلاف هم جهاد کړي، چې کله د تورې وخو توره اوچته کړي او چې کله د سیاست په ذریعه د دې وطن نه د پیرنګي زغلولو هغه زمونږ او ستاسو مشرانو کړي دي. او انشاءالله
چې جمدی او زمونږ بچي او دغه بچي بم د دې خاورې او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حرمت د شان رسالت او د پاکستان او د اسلام چې څومره قلاګانې په دې دنیا کې دي چې افغانستان هم په کې او قلا د مونږ به دغه حفاظت کوو